دین وروسته زه خپل بل مهمان گرامی حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب شیخ الحدیث مدرسه دارالقرآن رحیم آباد منګوره د هغوی په خدمت کې درخواست کوم چې هغوی منبر باندې تشریف فرما شي او د خپلو زیرینو خیالاتو اظهار وفرمایي. حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتهم العالیه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. طول درود شریف وی اللهم صل علی محمد. جماعة محترم حاضرین معزز و مشران طلباء اعظام و علماء کرام دو حضرت مفتی صاحب او د حضرت حاجی صاحب دا وینا نه مې بله نشوه کولی. زه په خپله ډېر زیات بیمار یم، خو د حاجي صاحب د پروګرام ته د نه حاضرېدلو مې زړه نه غواړي چې حاضر نه شم. محترمو حضرت مولانا صاحب ډېرې ښایسته او ډېرې د کار خبرې زموږ او ستاسو غوږونو ته راورسولې. الله دې موږ او تاسو ته د عمل کول توفیق نصیب کړي. محترمو ما ستاسو مخکې قرآن عظیم یو آیات کریمه تلاوت کو. الله پاک فرمایلی دي چې دا قرآن عظیم ما نازل کړی دی او زه به د دې حفاظت کوم. او یقیني چې د قرآن عظیم چې څنګه را نازل شوی دی د قیامت ته سهاره پورې به دا حرفن به حرفن دا محفوظ وي. په دې کې څوک یو خس رد و بدل نشي کولی. د زور زیر پیښ موږ ورته به پخوا غوړندې وي، سکون ورته وایي. که زموږ یو ډېر غټ مفتی یو عالم دین هغه مخکې شي قرآن عظیم کې تلاوت کوي مانځه کې او د انعمت علیهم وویلو نو فوراً یو ورکوټ یې ورته هغه فتح ورکړي. او داسې چې یو د زور په ځای زیر ووایي، د زیر په ځای زور ووایي یا پیښ ووایي، هغه ماشوم هغه ته نو دا واضح دلیل دی چې د قرآن عظیم حفاظت الله پاک په خپله ذمه اخیستلی دی. د نورو کتابونو آسماني کتابونو ذمه داري الله دغه وخت علماو باندې هغه حواله کړې وه. او په هغې کې تغییر او تبدیل وکړو.
نو هغه الله پاک په دې کتاب باندې هغه منسوخ وګرځو. دا داسې کتاب دی چې لا یبدلو، په دې کې هېڅ تبدیلي نه راځي، هېڅ تغییر په هغې کې نه راځي. نو عزتمندو انسان د دو څیزونو نه الله پاک وجود ته راوستل دی. یو ته ویلی کېږي بدن او وجودو، یو ته ویلی کېږي روح. د دواړو دپاره الله پاک غذا مقرر کړې ده. د بدن دپاره یې دا کائنات لګولي. دا څومره چې زمونږ او ستاسو په نظر راځي او که نه راځي، دا الله پاک ته د جسم دپاره د تربیت دپاره دا کائنات لګولی دي. چې هغه وسپنه ده او که هغه اور دی، هغه هر شی چې دی هغه د دې وجود د تربیت دپاره او د دې د نشونما دپاره. څومره کائنات چې په دې ځمکه کې دي، ځنګلات دي، ګټې دي، جمادات دي، نباتات دي، حیوانات دي، دا د دې وجود د تربیت دپاره. او د روح دپاره الله پاک غذا د لپاسه، روح د لپاسه راغلی دی، غذا د لپاسه راغله. دا تمام ارواحان کم روح چې الله په عالم ارواح کې پیدا کړی دی، دا به دنیا ته خامخا راځي. خامخا دا کېدی نشي چې روح الله هلته پیدا کړی دی دا د دنیا ته رانشي. دا سوال نه پیدا کی، دنیا ته به دا روح خامخا راځي. او د دې روح دپاره الله پاک غذا رالیږله. که حضرت مولانا سے په خپل مواعظو کې او تاسو ته دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ترکتو فیکم امرین، تاسو ته ما دوه خبرې پرېښې دي تر څو پورې چې تاسو په هغې باندې منګولې مضبوطې ولګولې، هېڅ کله به تاسو ګمراه نشئ. کتاب الله و سنتي، چې د الله کتاب دی او زما سنت ده. اوس د هر شي دپاره چې غذا تیارېږي، د هغې د تیارولو دپاره به څوک که نه بچی چې کله روټۍ خوري او کله د بچی اوبه څکي، د هغې دپاره د هغه د غذا د الله مور پیدا کړې ده. دا مور په ذریعه باندې د دې بچي تربیت وکړي، بیا د ورو ورو لویږي. نو دغه شانت کې په کائناتو کې زمان او ستاسو د غذا دپاره مختلف انواع د مخلوقاتو الله پیدا کړي دي. خو د روح د غذا دپاره الله پاک د اسمان نه انتخاب کړی دی. دا د ځمکې نه دی، د اسمان نه انتخاب شوی دی. چې 1,24,000 انبیاء علیهم السلام د هغې الله انتخاب کړی د اسمان نه، او وقتاً په وقتاً هغه خپل خپل قوم ته هغه غذا رسولې ده. او په آخر کې سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم دا یو قوم دپاره نه، حضور پاک صلی الله علیه وسلم د تمام مخلوقاتو دپاره هغه پیغمبر جوړ شوی دی او رالیږلی دی. کاغه انسانان دي، کاغه پیریان دي، کاغه حیوانات دي، هغه هر شی چې دی او هغه غذا یې وله ورکړې ده چې دا لاړ شه او زما مخلوق ته دا غذا ورسوه. نو کله چې دغه غذا چې یو سړی سخت بیماري، هغه دوایي نه خوري، وایي زه نه خورم، دا ترخه ده زه نه خورم، او وړوکی چوتېږي لګي، خو بیا به هر حال د هغه له صبرېږي نه،
هغه وله ورکوي چې په دې باندې دته څه ګزاره وشي. هغه وایي زه نه خورم او زه نه خورم. هغه غذا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راغستل دا هغه ارواحانو ته څه صحیح، لیکن د دې وجود هر روح زمونږ استاد خو اوس مزیدي د مسلمان په کور کې پیدا شي. اکثر زما خبره هېرېږي، ما ته به یادوئ په دې ځای باندې. حضور صلی الله علیه و آله وسلم مکې والا دا مکې نه وویست، لاړ طائف ته. طائف کې دوه سردارانو چې یاره زه هغو ته دا غذا ورسوم که هغه یې وخوري چېرته برابر شي. هغو دواړو قبوله نه کړه او د هغې باوجود یې پسې واړه ورپسې کړه، په ګټو باندې وي. او هغه خوی اوس په طایف والا کې موجود دی. دا ډریوران چېرته لاړ شي که نه، دا ګاډي له په ګټو ولي. او وایي تا سعودي ته تاسو څوک تللی یې که نه، وایي خفه کېږئ ما دا زمونږ د نیکه د ورنیکه کسب دی وي. هغو خو پیغمبر په ګټو ویشتل دی وي. او کله چې د هغه ځای نه واپس شو یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی کېناست او حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ورسره و. ونې لاندې کېناسته، یو باغ و د انګورو، په هغې کې یو مشرک و، د هغه باغ و، د هغه غلام عداس د هغه نوم و، دا نصراني و. هغه ته ویې لاړ شه دغه مېلمه له دغه مسافر له غونچه د دغه وشکو او د کور هغه وله ویسه چې هغه وکړي. هغه چې وله هغه ګنګوچه وشکو لاړ کېښوته، هغه وپېژنده. کله به یې وله تندی ښکلو، کله به یې وله لاس ښکلول، کله به یې وله خپې ښکلولو. هغه غلام جړل. هغه چې کله واپس راغی هغه غلام ته وی تا خو د دې مېلمه خپې ښکلولې و، لاس ته ښکلولی و، مخ ته وله ښکلوه و، دا ولې و جړل دی؟ وی دا د اخرې زمانې هغه پیغمبر دی. حضور صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ځای نه راغی او سیده غار حرا ته. زید ابن حارثه رضی الله عنه ته عرض که یا رسول الله موږ خو مکې والا ویستلي وو او تاسو بیا راغلی. وایي زیده الله پاک په د خپل دین په تمامه دنیا باندې غالبه کی، په تمامه دنیا باندې دا به غالبه کی. او حضور صلی الله علیه و آله وسلم د مکې یو مشرک ته سوال جواب وکړو چې زه ستا په امن کې درکوزېږم. هغه وایي زه دا ذمه داري نشم اخیستی. بیا یو بل ته سوال جواب وکړو، هغه وایي زه هم دا ذمه داري نشم اخیستلی. بیا یو بل دریم ته سوال جواب وکړو، مطعم ته، هغه وایي او زه دا ذمه داري اخلم. خپل زامنو ته سوال جواب وکړو، راشئ د بیت الله د حرم په دروازو باندې ودرېږئ، ما نن محمد ته امن ورکړ دی. هغه راله سره د تورونه په دروازو ودرېدو. حضور صلی الله علیه وسلم راغی او بیت الله طواف یې وکړو او بیا د هغه د زامنو په منځ کې هغه خپل کور ته لاړو. تاسو به لیدلی دو منا ته چې سړی ځي هغه موقف سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نن سبا کتابخانه ده او هلته کې لاړ. بیا د بدر په موقع باندې حضور فرمایي که مطعم ژوندی وی ولو کان المطعم حیا، که مطعم ژوندی وی نه دا بدبودار به ما هغه ته حواله کړي چې ځئ دا خپل مړي ویسئ. هغه احسان هغه ورسره و. دې پورې مې دا خبره کول عزیزانو چې دا غذا رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چا ته رسولې ده، که چا خوړه او که نه یې خوړه. چا بکري کې ویستې هغو ته هم رسول الله چې دا وخوره. ځکه زما عزتمندو
لکه په دې وجود کې زمان او ستاسو په دې وجود کې څه دی؟ روح دی که نه؟ اوس وجود کې چې روح نه وي هغه ته خلک څه وایي؟ وایي دا مړ دی، حرکت نشي کولی، دا بلپونه لګېدلي دي او دا پنکې دي. اوس دې ته د بجلۍ کرنټ نه وي نو دا چلیږي؟ نه چلیږي که نه؟ دغه شان ده کې د دې روح کومه غذا چې ده چې هغه د دې روح نه لرې شي، دا روح مړ دی، دا بیا د کار نه دی. نو موږ او تاسو له پکار دي چې موږ د دې روح دا غذا خو وافره طریقې سره هغه حاصله کړو چې د دې سره زموږ ارواحان تازه شي، زموږ روح تازه شي. په هندوستان کې د عیسایانو یو لویه ډله د هغو هغه پوپ او د هغو هغه پادریان هغو به ځای په ځای دا خپل تبلیغ کوو چې زمونږ پیغمبر به مړی ژوندي کولو، ستاسو پیغمبر څه کار کړلی؟ هغه زمانه د حضرت مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دور و. هغه وی زمونږ پیغمبر خو مړه زړونه ژوندي کړي، مړه زړونه، داسې زړونه چې هغې کې روح نه و هغه یې ژوندي کړي دي. او دا خو د عیسی علیه صلات وسلام معجزه وه، هغه به یې قم باذن الله د الله په حکم باندې ژوندی شه. او دا مړه خو الله د رسول الله د امتي په لاس هم ژوندی کولی شي. دا څه خبره ده؟ هغوی جو سبا ته ژوندی که؟ وی زه نه ژوندی کوم، الله به دا ژوندی کوي. تازه هندو مړو میعاد کې خو دنیا خلک راجمع شوی میدان ته چې سبا به مولانا قاسم صاحب مړه ژوندی کوي. دنیا خلک راغلو او شرط یې څه ولګو؟ شرط هم وړوکی نه وګورئ، مړه ژوندی کول خو ځان نه جدا یو لوی کار دی، لیکن هغه شرط ځان نه مشکل و. وی که دا مړی دې سبا ژوندی کو موږ به ټول مسلمانېږو، او که دا مړی دې سبا ژوندی نه شو ستا په لاس باندې نه ته به عیسائی کېږي. بلکل ټیک ده، شرط هم وړوکی نه وګورئ. د ماسخوتن زمونږ حضرت استاد محترم حضرت محترم صاحب ماسخوتن باندې نه وروسته شاګرد لګیا دی چاپیکایي، هغه داسې ډډه لګولې ده. وی حضرت که سبا دا مړی ژوندی نه شي جو ته به عیسائی کېږي؟ هغه راپورته شو، وی طالبه دا مړی به عیسی علیه السلام ژوندي کول که الله؟ وی دا به الله ژوندي کول. وی هغه الله اوس نشته د عیسی علیه السلام په دور کې و. کم الله چې د عیسی په لاس باندې مړی ژوندی کوو هغه الله به یې سبا ژوندی کوي. سبا شو، وخت مقرر دی، مثلا 9 بجې دي، دنیا خلک راغلی، د هغې هغه نشستونه یې لګولي، کرسیان یې لګولي. یو کرسۍ د حضرت مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وه، نورې د هغه پادریانو وې. هغه چې کله هغه موقع ته حاضر شو د پادریانو کرسۍ خالی وي، انتظار نشته، ټیم واغوښت. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ته خلکو ویل ستا مړی ژوندی که؟ هغه زما ستاسو سره شرط نه دی. کم هغه تښتېدلي وو، پادریان تښتېدلي وو. هغوی زموږ یقین ده چې د دې سړي په لاس الله را مړی ژوندی کوي. او دا ولې؟ د مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه روح کامله غذا خوړلې وه. موږ ځکه راکړ تاسو موږ ته ووایئ، ګورئ موږ مه احسان کوئ، کامله غذا هغه هضم کړې وه. په هغو کې دا شی نه و، په هغو کې د خدمت مادې پرتې وي، د الله د مخلوق د هغې خیرخواهي پرته وه په زړونو کې. او داسې خلک نه و. نن خو که موږ په لارې باندې ځو، یو بوډای زما سره دا بوج لږ چوت کړه، موږ خالص چوتولو ته نه یې جوړ.
پټکې مې بې عزته کېږي زما په مولایي داغ لګي د یو بوډا سره داغ اخیستی بوج اخیستلی دی د لرګو پیټی اخیستلی دی بوجۍ ورسره اخیستلې ده نه 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 زموږ حضرت محتمم صاحب هغه ډېر ساده باده سړی و پټکی مټکی به هغه نه واهه په لارې باندې ځي یو پولس چېرته دغه تللی دی په چوټۍ تللی واپس راځي هغه بسترۍ غاړې ته اچولی د ګرمۍ موسم او خېټه یې هم غټه وه او بسترۍ په هغه صندوقکۍ په سر یې ښودلی هغه ته ایسته راشه هغه چې راغی وی دا واخله دا دواړه هغه بسترۍ غاړې ته واچوله صندوقکۍ وله په سر کو او روان دي کله چې هغه خپل ځای ته ورسېدو تاڼه یا پولیس لین هغې ته ورسېدو د هغې چې کوم افسر و د حضرت مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه مرید و هغه چې دا حشر ولیده راپاڅېدو وی دا به هله در کومه چې دې سړي ته په څه نه وي دا زموږ کار دی د الله د مخلوق خدمت زموږ کار دی موږ د دې دپاره یو هغه ته بیا واغسته او کېښودو وی ده ته به قطعا څه نه وی قطعا د هغه خلکو غذا هغو کامله هضم کړې وه او نن که موږ د یو عام سړي سره وي خو د پړکې به دې څه تمه ځان د دې ملا به څه ته ضرورت وي چېرته خیر دی دا خلک چې دا خبرې کوي نه الله پاک د دې خپل کتاب د دې نسخې د دې روحاني نسخې د دې حفاظت په د قیامت ته سهاره پورې کوي او بیا رسول الله صلی وسلم فرمایلی دي خبرې ته ختمو عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی اشراف امتی حملت القرآن زما د امت عزتمن خلقو دا زما د کتاب حاصلونکي دي هغه تاسو یې زموږ د عوام خلقو دا د الله کتاب هغه حاصلوي هغه چوتوي زموږ د استادان نه خفه نه شي ولې مونږ خو د دې بچو ته سبق وایو چې دا خپل بچی نه رالېږي دا خپل بچی نه زه چا ته سبق وایم مونږ پیریانو ته به وایو سره دا د قرآن پاک متحملین دي دا د قرآن عظیم حاصلونکي دي او په دې باب کې ورته صرف یو مختصره قصه بیا وکړم بیا به بس کو دا طالبان زمونږ دا ماشومان دا حملت القرآن دي د دې قدر او عزت پکار دی ګورې چېرته په ګاډي کې ځئ یو طالب وي د هغه کرایي ورکوئ دا غیبانه سودا ده غیبانه سودا بهلول رحمت الله علیه ناستو او هارون رشید بادشاه په لارې باندې ته د هغه بیګم ورسره وه وی بهلوله څه جوړی وی د جنت کوټې جوړوم وی په څو باندې دي وی په 500 هغه خو واغوښتو او بی پرس ته لاس کړ 500 روپۍ وله ورکړې د شپې خوب ویني هغه چې بهترین محل هغو ته دننه ځي وی څه کوې دا زما د بیبي محل یې ځمه که وی ستا د بیبي دی خو ستا نه دی سبا له بیا په لارې باندې تلو بهلول رحمت الله علیه لګیا دی او بیا هغه شی جوړوي هغه ورته یې بهلوله څه کوې وی د جنت کوټۍ جوړوم وی په څو دی په 500 هو وی دا یې او پکې مال راکړه وی چا چې لیدلي هغو له پاکونه خرڅوم وی چا چې لیدلي په هغو نه خرڅوم دا غیبانه سودا ده کرایي دي طالب له ورکړه یو طالب دی 2 طالبان دي دا غیبانه کرایي ده غیبانه سودا ده پخوا زمونږ د دې افغانستان په سیمه باندې یو لوی حاکم تیر شوی هغه خپل وزیر ته وایي زه چې ځو چا وایي چې د خراسان دا خلک ډېر زیات هوښیار دي چې لاړ شو داسې یو مدرسې ته راغلی یو مکتب ته یو ورکوټي ته وایي بچیا موږ ته دې لږ تلاوت وکړئ
یو ماشوم راغی تلاوت وکړو مختصر تلاوت وکړو او از ډېر مزهدار وي بچی دا تلاوت ته لږ اوږد کړی وی نو ډېر به دې ښه کړي هغه وی شاه سلامت ما ته داسې معلومیږي تاسو په سفر باندې یئ نو که اوږد کړی مې نو ستاسو دا ټیم به ډېر اخیستلی شوی و د دې وجې نه مختصر غوندې تلاوت وکړو وی ښه وی ښه بچی موږ خو ځو خو د یو خبرې سوال درنه کوم تپوس درنه کوم د هغې جواب راکړه ځو بیا به موږ ځو وی موږ 4 کسان یو یو ځای ما دا وزیر دی را سره یو دا مارغه دی او یو دا خر دی را سره نو موږ له داسې څه شی پکار دی چې موږ زموږ د ټولو وشي داسې یو خوراک موږ له پکار دی چې زموږ هم وشي زما او د دې وزیر موږ هم وخورو او دا خر یې هم وخوري او دا مارغه یې هم وخوري هغه صاحب تاسو له خټکی پکار دی د خټکي مغز به تا وزیر صاحب وخورئ او دا پوستکي به یې خر وخوري او دا زړې به یې دا مارغه وخوري هغه یې ښه بیا یې ولې یو خط ورکړو ای بچیا چې ستا څه کار راځي څه کار دې راځي نو ماله به دا خپل خط راوړی ستا هغه کار به کېږي هغه یې ټیک ده خط یې وله ورکړه خط یې ایښی دی څه وخت تېر شو د هغه پلار د ډاکوانو مشر و سردار و شاهي خزانه یې لوټ کړله شاهي خزانه یې لوټ کړې ده زما صاحبه ګرفتاره شو ونسلی شو پانسۍ حکم پې وښود نور ملګري ورسره هم ونسلی شو پانسۍ حکم پې وښود چې د پانسۍ حکم وښود چا رامنډې کړې په هغه هلک پسې هلکه پلار دې پانسۍ کېږي وی ولې وی غلا یې کړله سره د ملګرو نه هغوی زما پلار خو نشي پانسۍ کېدی وی نه پانسۍ کېږي هغه جو راغی هغه خط یې د ځان سره راواغسته هلک سړی کو شو باچا ته یې هغه ښکاره کړو باچا حق حیران شو اوس څه وکړو وی صاحب تا ماله لیکل راکړلي چې ستا څه خبره ونه هغه به زه منمه اوس زما پلار پانسۍ کېږي هغه وایي شاهد هغه یې کړې ده وی هر څه یې چې کړي دي خو زما پلار دی وی یوازې ستا پلار وی نه د هغه سره څومره ملګري دي هغه به رهایي کوي تا ما ته خبره کړې وه تا ما سره لوز کړلی خط یې راکړلی وی ځه ستا پلار هم آزاد او ستا د پلار سره څومره ملګري دي هغه ټول آزاد هغه یې آزاد کړو خو باچا بل یو ټکی ولیکو وی نعم الولد و بئس الاب هغه نه حضرت داسې نه ده داسې ټکی نه دی نعم الولد و نعم الاب و بئس الجد ولد هم ښه دی پلار هم ښه دی نیکه یې ښه نه و که زما نیکه لګېدلی وی زما پلار یې راویستلی وی دی دین ته زما پلار به ولې دا کار کوو عزتمندو عرض مې دا کو چې دا څومره بچي چې دي دا څومره بچي دا به زما او ستاسو د شهنشاه په مخ کې سپارش کوي دا څومره بچي چې دي د شهنشاه د الله په مخ کې به دا زمونږ او ستاسو سپارش کوي موږ او تاسو به ازادوي نو زمونږ او ستاسو څنګه خوښه یې اشراف امتي حملت القرآن دا هغه خلک دی چې من او تاسو په قیامت باندې ازادېږو او په دنیا کې په هم ازادېږو و اصحاب اللیل او د شپې پاسې الله ته ولاړي د الله د کلام تلاوت کوي د الله په مخ کې ولاړي نه الله دې موږ او تاسو ته د خپل د دنیا او د آخرت خیرونه نصیب کړي زمونږ او ستاسو دا بچي دي الله پاک صالحان نیک عمله وګرځولی کړي الله پاک ته دا غذا زمونږ او ستاسو عزم ته راولي
او الله پاک ته دا مجلسونه همیشه قائم او دائم وساتلی کی چې څومره ضروریات زمونږ او ستاسو الله دې د خپلو غیب خزانو نه هغه پوره کړي. زمونږ او ستاسو د مدارسو دغه حال دی. زمونږ سره ماسخوتن یو دغه کینی واجي صاحب چې زه ام دو راخیږي چې زه نه راخیږي. مونږ ورته دادا وایي ما دلته کې ډېر راځي. ما دادا رښتیا راته ووایه چې مولا طالب له څوک 100 روپۍ غیر واجبي ورکوي؟ وی نه ورکوي. او دا طالبان خو اوس ډېر خشي دي، ګورې مالداره شي دي. او زما هغه شان په طالبانو باندې دا خیال دی چې دا به هغه مخکیني دور شان دی. زمونږ دا رور ناست دی، د نن تپوس وکئ چې زمونږ به څه حال و. ناستې تاسو ته دا د خپلو بچو باندې خرچه وکئ. ټیک ده، سکول پې هم کوئ، د سکول پې هم وکئ، خو هغه به زمونږ او ستاسو د مرګه پورې. بل ورځ یو ملګری راغی ماسخوتن نه وروستو جلال آباد یونیورسټۍ کې د ډاکټرۍ داخله کړله. نو ما ورته یو ما تا ته نه وایم خو عامه خبره کوم. یو کس انګلینډ ته تللی و ډاکټرۍ له، پلار یې چېرته داسې زمیندار سړی و، هغه لاړو جو دا خپل بچی به وینم ډېرې ورځې وشوې. نو هغه ملګرو سره څه خبرې اترې په انګریزۍ باندې وکړې، هغه بیا ووتو. نو هغه نور هلکانو تپوس وکړو چې بابا دا هلک ستا څه دی؟ وي دا خو زما بچی دی، دا زما زوی دی. وی ښه؟ وی دی خو وایي چې دا زمونږ د میخو مزدور دی. وی او د ده مور میخه ده او زه د هغې مزدور یم. دا یې ټیک ویل دي. هغه چې کله بیا راغی نورو زامنو ته ووایي که دی تاسو کور ته پرېښو نو تاسو به ټول وولم. هغه چې کله کور ته راته وروڼه یې ورته ناست ووایي شو مړ یې نه یو ملا یو طالب العلم د دین به چېرته خپل پلار ته دا نه ویلي چې دا زمونږ د میخې مزدور دی. او الله پاک ته دا خبره زمونږ د عامو د خولې نه وایستلی کي. دا مور پلار چې څه ګټي راوړي دا په دې بچي تپي چې دی کامیاب شوی. نو الله دې په خپل رحم او کرم باندې او نو چې زمونږ سره د عامو خلکو دا دغه دی چې 100 روپۍ غیر واجبي نه راکوي، نو موږ له به جومات څه جوړ کړي، مدرسه به څه جوړه کړي. نو الله پاک دې رحم او کرم وکړي. او مفتی صاحب شته کوم ځای دی؟ ته دلته کې راشه. نو زه به وله د خپل طرفه دې مفتی صاحب له دا نه زکات دی، دا نه عشر دی، خو صرف زه د هغه خپلې تنخواګۍ نه به لږه غونته حصه دله جدا کړمه او دې به یې ځان سره کېدي جو، خو بیا به څوک ورکوي جو ډېره دې ښه وکړي او که نه ورکوي جو بیا ستاسو خپله مرزه ده.